أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، د جمعې په ورځ باندې مختلف مسائل یا د واعظ او د عبرت سقیسا او دا شان معاشرتی بعض مسائل تاسو ته بیانېږي. یو څو مسائل درته بیانوم او د ماشومانو متعلق درته یو دوه خبرې کو. عزتمندو، زمونږ نوې کول او نوې نسل زمونږ د اولاد نه عبارت دی. معاشره څه ته وایي؟ زما بچې او ستا بچې، زما اولاد او ستا اولاد. چې څوک وایي معاشره خرابه ده، مطلب یې دا دی زما بچې هم خراب دی او ستا هم خراب دی. معاشره د بل څیز نوم نه دی، زما او ستا د بچو نه عبارت دی. زمونږ دا زمانه ډېره بهتره زمانه ده. یو طرف ته ټیک د فتنې فسادات هم زیات دي، خو الحمدلله لوی لوی علماء کرام، لوی لوی محدثین، لوی لوی مدارس، لوی لوی خانقاګانې، تبلیغی مدارس، هغه ټول الحمدلله موجود دي. د یو لوی ولی سره ته ملاقات کولی شي دې زمانه کې، د دیوبند نه فارغ شوي علماء کرامو سره ملاقات کولی شي. خو وروسته زمانه چې کومه را روانه ده عزتمندو، هغوی به ډېرې لرې شي زموږ نه، او دا زموږ په سر باندې چې کوم د اولیاو د نیکانو خلکو سوری دی دا به ختم شي. ځکه نبی علیہ السلام وی زما د امت عمرونه اویا شپېته کاله نه به وي اکثریت، او 100 کال بعد نبی علیہ السلام فرمای هغه نسل بدل شي. نو اوس که کوم اولیاء کرام ژوندیم دي نو 10 15 شلو کالو کې به هغه ختم شي. نو ته خو فخر کې چې ما د فلانی ولی سپلی سمی کړی دي، ما فلانی ولی خدمت کړی دی، ما فلانی ولی سره او فلانی سړی سره سیروزه لګولې ده، او خانقاه کې پاتې شوی ما، مدرسه کې پاتې شوی ما، زمونږ په جماعت کې به فلانی بزرګانو منځونه کول. نو آینده زمانه خو ډېره خرابه زمانه را روانه ده. تا خپل ځان محنت وکړو، ځان دې جوړ کو، آخرت دې جوړ کړو، اجرونه دې وګټل. آینده زمانی نه تا کم نسل ورکو؟ خپل بچې د نه هیر دی، خپل نوسې د نه هیر دی، خپل لور د نه هیره ده. هر انسان د خپل زوی د پاره ښه جینۍ ګوري، خو یو انسان هم دا سوچ نه کوي چې زه خپل لور داسې ښه کما چې بل خلک د دې تعریف وکړي او د بل کور آباد شي. زما د کور د پاره ښه جینۍ پکار ده، خو زما په کور کې چې کومه جینۍ غټیږي هغه د بل کور قابله نه ده، د دې ما سره فکر نشته. نو چې تا سره دا فکر نشته نو بل سره هم غم نشته چې ستا کور ته ښه جینۍ مهیا کړي. نو دې وجې نه عزتمندو، آینده زمانه خلق بیا زمنګ صفت کوي یا به پمنګ باندې لعنت کوي. تپوس بتی وشي یو الکنا بچی ته ولی خسړې وای زما پلار پلانی خو سړو سره خو مدرسو کې خو خانقاهونو تبلیغ کې پلانی کې وخت لګولیو، زما هغه سره ګرځیدم. یو الک نه به تپوس وشي بچی ته ولی خرابې او ته خو د فلانکی نیک سړی اولادې، هغه به زما نیکه زما پلار خپل غم کړی دی خو زما غم نه دی کړی. چې کم پلاری نیکملو د بچی به داسې بدعمله چې د پلار هغه نوم به هم ځان سره وشرموي.
دی وجې نه عزتمندو ماشومان جومات ته ځان سره راولئ، جوماتونو نه مو باسئ، ماشومان مدرسو ته راولئ. موږ یو قاری 50 ماشومان سنبالولی شي، په یو کلاس کې 40 ماشومانو تربیت کوي او سنبالئ، او ستانه 15 ماشومان نه سنبالي، ستانه 2-3 ماشومان نه سنبالي. په جومات کې چې ماشومان راجم شي او د کلاس نه علاوه ټول کسان یو ماشوم نشي سنبالولی چې دا سم ځان سره کینی، او یو قاری الحمدلله 40 ماشومان ټیک ټاک کینولی. 1500 او 1100 او 1200 ماشومان په مدرسو کې سبقونه وای. ولی اقاری نیت کړي چې دا ماشومان به زه سمومه او الله ته دعا کوي یا الله زما د الله ستاسو د ماشومان سم کی، هغه له الله توفیق ورکي. دا ماشومان ځان سره کینوي، دلته ځان سره کینوي، یو ماشوم ځان سره بیل جدا ځای کې کینوي. ماشوم جمعات نه مو باسي، ماشوم چې د جمعات نه وېستو بس ګمراه دی کو. د دې وجې نه عزتمند درسته زمانہ کې به داسې راشي په مور او پلار باندې به خلک لعنت کوي، وایي زما پلار ډېر ښه سړی او ډېر ښځې کې به کېناسته، خو چې ما ورته زه بس هلته ځم ورک شه لکه هغه لوی بزرګ دی او ته راسره مزه چېرته ورانې ونه کړي. نو دې طریقې سره عزتمندو د ماشومانو تربیت پاتې شي. د صحابه کرام زمانه کې ماشومان به خلکو ځان سره سینې سره لګول، ماشومان به خلکو بویول. موږ د ګلاب خوشبو بویو کنه، خلکو به ماشومان بویول، د ماشومانو خپل خوشبوئی او مینه محبت به کول. او همدا ماشوم به د پلار نوم او د نیکه نوم او د اسلام او د ملک نوم به مخکې وړاندې بوزي. نو عزتمندو داسې ماشومان، یو ماشوم د دې حکایت صحابه کې داغه واقعه لیکلي، عمر ابن سلمہ رضی الله تعالی عنه. دا یو ماشوم دی، وی من او زمن قوم په اسلام کې نو داخل شوي، من نو داخل شوي، خو اسلامی خلق به زمن خال زمن کلی تراتله. نو مونږ به ته تپوسونه کوو، زه ډېر شوقي وم، ما به د مسلمانانو نه تپوس کولو چې هغه ستاسو پیغمبر په کوم ځای کې دی، وایي هغه چې هغه مکه کې دی. وایي ما به ته تپوسونه کول چې نن سبا څه خبرې کوي. نو نوي سورتونه به نازلېدل، 2 آیاته 3 آیاته 10 آیاته به نازل شوي. وایي ما ته به مثلا سورت ویلو چې یا ایها المزمل قم الليل الا قلیلا نصفه او انقص منه او زد علیه ورتل القرآن ترتیلا. دا آیاتونه به راته مثلا وي. بل صورت بنازل شوی مثلا الحمد لله رب العالمین. اوس هغه پیغمبر دا خبرې کوي، دا صورت وایي ځان سره. وایي ما به هغه صورتونه هغه آیاتونه ځان سره یادول، چې یادول مې وایي بیا زمونږ د کلي خلک په دې انتظار کې و چې کله به د مکې خلک اسلام قبلوي، نو موږ به یې قبلو. نو بیا چې کله داسې حالات رال، وایي زمونږ کلي والا خلک هم د نبي علیه الصلاۃ والسلام خدمت کې لاړ، ویل موږ اسلام قبلو، اسلام یې قبول کو. وایي بیا ورته موږ وویل چې یا رسول الله من خو کلی ته، نو موږ دپاره د مونځ فرض دی، یو کس پکار دی. وایي ما ته ویل چې تاسو کې چې کوم سړي له زیات قرآن ورځي هغه بس تاسو امام دی فی الحال. نو وایي موږ له صورتونه نه راتله، یا یو کس نه به یو صورت نیم ورتله، ځکه چې نوي مسلمان شو. وایي دې ماشوم لاس اوچت کړه چې ما له قرآن راځي ډېر. وایي نبي اسلام ورته چې تعالی د 7 کالو ماشوم دی. تاسو ګورئ مثلا دغه وړو کې دغه ماشوم چې کوم دی دا د 7 کالو دی. زمونږ د 7 کالو ماشومان ورانی کوي، د هغوی د 7 کالو ماشوم ویلې ما له قرآن راځي. نبی اسلام ته امتحان واغستو، ویلې د نن نه پس دا ستاسو امام شو، دا ستاسو امام شو، ځکه بل چا له قرآن نه ورتلو. یعنې نابالغه ماشوم پسې مونځ نه کېږي، خو هغه د ابتدایي اسلام واقعات دي او بل چا له ورتله نو په حالت مجبورۍ کې داسې دی امام جوړ. وی بے با ما خلکو ته منځونه پړاول، جنازې به ما کولې. بعض روایتو کې راځي یا همدا ماشوم دی یا بل دی. وی ما سره یو کمیسو پرتوګم را سره نه و، پرتوګم نه و را سره. اوت کمیسونه به اچولي وو ماشومانو، د 7 کالو ماشومان. تاسو ته بیا دې پخوا به هم همداسې ګرځېدل، د 10 کالو د 8 کالو د 7 کالو ماشوم وړوکي او بالغ شوی خو نه. خو هغه وخت کې د مجبورۍ د وجې نه خلکو سره به کپړې نه وي، کمیسونه کپړې ډېرې ګرانې وي. وایي ما به پرتوګم نه اچو. وایي چې کله به زه جمعې ته مخکې شوم، نو زما دا کمیس به بیا همداسې راښکلی شو، مخې ته به لاړې. نو پخوا زمانه کې به د جینکوم او ښځو به هم په جوماتونو کې مونځ کوو. وایي بعضې جینکو به داسې سر اوچت کړو چې موږ ته به یې وکتل، وایي زما لاندې سامان به ښکاره کېدو.
وی بیا به وروسته دي چې کله سلام وګرځېدو نو د جینکو به ما پورې خندل وی دي سړو ته به ویل چې د خپل امام ستر خو موږ نه پټ کوي که نه دا هم څنګه مولا دی د خو ټول هر څه ښکاري وایي زه دومره وړوکی ماشوم وم او موږ سره کپړې نه وي نو بهرحال عزتمندو داسې شوقي ماشومان به و چې نیک مجلس ته به تله نو په حالت د کفر کې ما قرآن یاد کړی و ځکه چې کله به قاریانو دا صورتونه ویل ما باندې به خواږه خواږه لګېدل وایي ما ورته بل کوم صورت راغلی بل کوم صورت نو ما به یادول هغوی خو خپله ژبه وزر به ورته یادېدل دې طریقې څخه خپلو ماشومانو باندې رحم وکړئ عزتمند موږ وایو دا څه خڼاپس دی او د دې شکل ته خو ته وګوره سم کارټون دی هغه ماشوم دل شکني موږ کوو حوصله افزایي کول پکار دي د ده حوصله اوچتول پکار دي حوصله شکني نه دي کول پکار بیا هغه ماشوم احساس کمترۍ کې مبتلا شي چې پلار ورته یې خڼاپس دی تره ورته وایي قمقل دی مور ورته وایي بېوقوف دی او چې نیکه وایي مړه دا به چېرته سم کار ونه کړي نو دا ماشوم چې کله په کلاس کې کله کینی مدرسه کې کینی چې هلکه کم ماشوم صورت ویلی شي بس دا د هغه خبره مګي زه خو قمقل یم زه بېوقوف یم او ما چېرته ښه کار نه دی کړی دا را مخکې کېږي نو د ده احساس کمیږي احساس کمتري یو بیماری د بیماری بعضې کسانو کې احساس کمتري دومره کمی لسو کسانو کې کېناستې نشي خبره نشي کولی چې اعلان دی ودرې خپې رپیږي چې وی ورشه پیاز راوړه پیاز هم نشي راوړی دکاندار سره هم خبرې نشي کولی دقه بیماري بیا ده ته ولګي دې وجې نه عزتمندو په خپلو ماشومانو باندې رحم کول نیکانو اولیاو سره کېنوئ عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ وړوکې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وړوکې ماشوم د نبی علیه السلام رشته دار هم دی وایي زه به هر ځای کې نبي علیه السلام پسې پسې وم چې کله به ترور ماما کاکا کر رالی شپېله زه به هلته هم شپېله ورتلم نو یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام د شپې غالبا ام هانی کرالو او یا زه نبی اسلام کره شپېله لاړم نو نبی علیه السلام دپاره ما داسې چلو کو چې د شپې مې لوټه ډکه کړه ما ویل دا نبی اسلام دا پیغمبر د شپې مونځ کوي ما وله لوټه ډکه کړه او لوټې مې ورته کېغوستې پخوا لوټې او اوبه را پیدا کول ډېر ګران کارو نو دې وجې نه وایي ما ورته دا ډک کړه نبی اسلام د شپې را پاسېدو مونځ ته ودرېدو وایي زه پټ را پاسېدم ګس طرف ته ودرېدم نبی اسلام داسې د غوږ نه ونیولم ښي طرف ته یې ودرولم ماشومه پیښې مې کولې او د هغې هغه عادت او نقل مې کو خوند یې را کو زه م ورپسې ودرېدم وایي بیا چې نبی اسلام مونځ وکړو وایي ما ته یې بچیا دا لوټه او دا لوټې چا کېغوستې وې وایي ما ورته جي دا ما کېغوستې وې نبی اسلام ډېر زیات خوشحاله شو چې دومره وړوکی ماشوم او دا پوهېږي چې دا پیغمبر به د شپې را پاسېږي اوبه به پکارېږي او لوټې به پکارېږي او دا به کېږي فلانې به کېږي وایي زما بندوبست یې وکړه نو نبی علیہ السلام ورته دعا وکړه اللهم علمه الکتاب والحکمه یا الله زما دې بچي له او زما دې کشر له د قرآن علم هم ورکړي او د حدیث علم هم ورکړي بیا به وروسته ویل و چې د چا څه قسمه سوالي زه د قرآن نه معلومولی شم د چا څه قسمه سوالي او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ به چې دا راننوتو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ صحابي به ورته پاسېدو زموږ مشر را روان دی سردار را روان دی نو دا څه وجه د ماشوموالي کې د نیکانو خلکو سره اولیاو سره خو خلکو سره نشست کړی دغه یو بل ماشوم دی نبی علیہ السلام زمانه کې نبی اسلام د غزوه حنین نه را روان دی یو ماشوم دی ابو محذوره نومې دی هغه نور ملګرو ته وایي تر دا مسلمانان را روان دي ګورو چې دوی څه کوي نو چې وایي موږ ورته پټ کېناستو نو دوی اذان شروع کړو څه وخت پس اذان ټیم مونځ یې کوو نو ما د دې اذان کوونکي پیښې شروع کړلې نقل ما هم کولې هغه الله اکبر الله اکبر کو ما هم الله اکبر الله اکبر کو ماشومان داسې کیسې اکثر کوي قاریانو پورې امامانو پورې د هغوی هغه آیاتونه وایي ښه کاري دي سره هغه عادت کېږي ته ورته داسې نه وایي چې چپ شه اذان پیښې مه کوه پرېږده چې اذانونه کوي چې اذان چل زده کړي وایي شابسې بچیه داسې وایه داسې وایه داسې وایه نو نبي علیه الصلاة والسلام وایي زما آواز واورېدو ته خو پته نشته دی چې څه چل دی خو نبی اسلام د آواز واورېدو د آواز ډېر خوږ و نبی اسلام حضرت علی رضی الله تعالی عنہ زبیر رضی الله تعالی عنہ ته وایي ورشه دې هلکانو کې هغه پلانې هلک راونیسه دا هلکان راولئ وایي موږ ټول هلکان راونیول نو چې هغوی رال سر یې ټیټ کړی و نبی علیه صلات وسلام ورته ویل د اوازونه چا کول نو هغه خو ژړېدل
چې ما ورته چې ما کول وایي موږ ټولو سر سټیټ کړی و چې چېرته دوی سره تلوارونو چېرته مړم نه کي او چېرته سزا را نه کي وایي زه پکې نبي اسلام ځان ته رانږدې کړم بچی دی خو راشه او زما په سر باندې لاس کېغوستو زه ډېر سم رپېدم چې په سر باندې لاس کېغوستې په مخ یې راله راکړو په دې سینې راکړلو وایي چې کله سردار دو جهان زما په سر باندې لاس کېغوستو وایي ما په سینه کې د هغې یخوالی محسوس کړو او کسانو ته وایي تر اوسه پورې زه هغه یخوالی او د هغې هغه سکون په دې سینه کې محسوسومه یعنې ما اسلام نه قبول کړی وایي ما ته نبي اسلام وایي بچیه ته هغه اذان لږ بیا وکړه وایي ما داسې په ارام اواز سره ویلې اشهد ان لا اله الا الله ما ته مې نه نه لږ تیز ووایه وایي بیا مې په تیز اواز وویلو د ده دا ادا دومره مقبول شوه چې وروسته یو امام راغلی او اذان به په دې طریقې کې دوه پیرې او پیره به په خاموش وي او یو ځل به تیز وي د ابو محذوره په شان اذان به کوئ خو چونکې ابو محذوره خو ماشوم هغه ته نبی اسلام صرف تعلیم ورکولو چې یو ځل بیا ووایه تیز ووایه نو دې وجې نه عام اذان به د بلال رضی الله تعالی عنه اذان کې خو د اذان تم شهرت میلاو شوی دی وایي ما چې اذان وکړو نبی اسلام ډېر خوشحاله شو ما ته وایي بچیه ستا اواز ډېر ښایسته دی او ته دغه شان اذانونه کوه وایي بیا موږ اسلام قبول کړو بیا نبي علیه صلات وسلام زه د مکې مؤذن جوړ کړم څنګه چې بلال مشهور اذان کوونکی دی دغه رنګې دویم اذان کوونکی څوک دی ابو محذوره نو دا په حالت د کفر کې د یو اذان پیخي او نقل یې کړی خو د ښه څیز نقل یې وکړو ښه خلکو ته ځان نږدې کو الله رب العزت ته د مکې مؤذن جوړ کړلو د دلته ویښته و دا به یې نه کټ کول چاته یو ځل تپوس وکړو چې ته دا ویښته نه کټ کې دا ولې هغه تا ته پته نشته دی زما په دې ویښتو باندې سردار دو جهان ما ته لاس راښکلی و په هغه وخت کې چې زه مسلمان هم نه و او ما باندې اذان کړی و په دې باندې لاس راښکلی نو ما ته د پیغمبر چې دی لقینچي وروړم د پیغمبر هغه لاس را یادېږي نو زه دې ته چې کوم دی د تبرک په طور باندې د برکت په طور باندې مې دا ویښته مخه شان ساتلي دي دا د صحابو نو ټول عمر یې بیا دغه ویښته نه کټ کول ویل په دې ویښتو پیغمبر لاس یې خیر دا مبارک ویښته دي د پیغمبر د لاس ته وجه نو داسې طریقې سره یو ځل یو سړي اذان کړی و چېرته د ده نه مخکې شوی او هغه له غوپې ورکړې په تالاب کې ویل تا ته پته نشته چې زه پیغمبر مقرر کړی ما او بعض تاریخي روایتو کې راځي چې د ده دا اذان د ده په نسل کې به وچلېدلو چې کومه زمانه به راتله د مسجد نبوي اذان به د ده بچو او د ده په نسل کې شریدو ځکه نبي علیه السلام دا مقرر کړی د هارون رشید په زمانې پورې د ده په نسل کې اذان چلیدو دا یو وړوکی ماشوم اذان سره مینه وکړه پیغمبر سره مینه وکړه الله رب عزت ولې یو حیثیت ورکړ نو دا مې ته د ماشومانو په حق باندې یو څو خبرې وکړې اوس درته یو څو مسایل بیانو بعض کسان بطور اعتراض یا بطور وضاحت څوک بطور اعتراض تپوس کوي څوک بطور وضاحت تپوس کوي چې کله یو نیکه مړ شي او د هغه نیکه خپل بچي شته خو نوسیم شته د دې اولاد بچیم شته او د دې نیکه یو زوی مړ شي او د هغه نوسي ژوندي نو آیا دې نوسو ته به میراث میلاویږي که نه میلاوي یو طرف ته د نیکه خپل بچیم شته یعنی د دې ماشوم ترونم ژوندي دي بل اعتبار سره داسې ویلی شي یو ماشوم دی یو الک دی د هغه ترونم ژوندي دي خو خپل پلار یې مړ دی او د دې ترونو ته د پلار د طرف نه میراث پاتې دی د ترونو خو پلار شو خو د دې ماشوم خو نیکه شو میراث پاتې شوی دی نو د دې باره کې زموږ شرعي قانون دا دی چې بچو ته به میراث میلاویږي نوسو ته به نه میلاویږي پوتا دی ته وایي نوسي دوه قسمه یو د لور اولاد هغه خو ډېر لري چې کوم د نارینه اولادي ستا د زوی بچي هغې ته پوتا وایي اردو کې زمونږ خلک دوانو ته نوسي وایي فرق پکې نه کوي هغوی ته نواسه وایي دې ته پوتا وایي نوسې نو ده ته میراث نه میلاویږي نو بعضې خلک اعتراض کوي چې دا ګوره دا خو یو ظلم دی یا بې انصافي ده یا نامناسب کار دی او دا ولې د یتیمانانو ته میراث نه میلاویږي
نو دا یاد لري عزتمند میراث چې چاته ملاویږي هغه د نسب د وجې نه ملاویږي د چا د غریبۍ او د مالدارۍ د وجې نه د همدردۍ د وجې نه ملاویږي ګینې تاسو ګورئ یو سړی مړ شي او بچی بدماشي او هغه ته میراث میلاو شي ګینې په کار خو نه دی چې د دې سړي له څوک پیسه ورکړي پوډري بچی دی ظالم بچی دی چې هر څه مې خو د چا پلار چې مړ شو میراث به هغه ته میلاویږي که نه میلاویږي که یو عالم دی او بل پوډري دی دواړو ته به میراث میلاویږي همدردي په دې کې نشته په دې کې نسبي خبره ده دویمه خبره دا د عزتمندو چې ته وایې چې نسب خو د نوسیم شته او د زویم شته د شریعت یو بل قاعده ده چې رشتہ داران خو د هر سړي ډیری کنه ماما هم ستا رشتہ دار دی کاکا هم د رشتہ دار دی د کاکا زامن هم ستا رشتہ داران دي د ترور زامن هم ستا رشتہ داران دي صحیح شو ستا وسیم رشتہ داران دي کډ وسیم ستا رشتہ داران دي که پردي دي وي کودي دي هغه هم ستا رشتہ داران دي رشتہ داران خو ټول دي کنه نو اوس به چاله میراث ورکې ته یو سړي ته ووایه ښه ته به چاله میراث ورکې او ټولو یار بچوله په کار ده او د ترور زامن پکې چا راوستي دي په خپله وایي که نه وایي هلکه ولې د ترور زامن ستا رشتہ داران نه دي څه هغه وایي چې رشتہ داران خو دي خو دا راته ډېر نږدې دي که نه دقه طریقه شریعت هم بیان کړې والاقربون چې کوم سړی ډېر نږدې او هغه موجود دي هغه به میراث اخلي او چې کوم د هغې نه لرې وي هغه به هغه صورت کې میراث نه اخلي البته که دا نږدې سړی موجود نه وي نو بیا به هغه لرې کس اخلي بیا به هغه لرې کې چې کوم ډېر لري هغه به نه اخلي که بیا دا لرې موجود نه وي نو هغه ډېر لرې به علي بیا چې د هغه نه ډېر لرې موجود وي هغه به نه اخلي دا طریقه ده د شریعت نو راشه چې یو سړی مړ شو نو د هغه خپل بچي موجود دي دا نږدې دي د خپل زړه ټوټه ده او نوسي خو چې کوم دی د بچو اولاد ته ویلی کېږي نو چې نږدې موجود دي بیا لرو ته میراث نه میلاوي البته داسې کار کولی شي د دې حل شته چې نوسو ته هم څه میلاو شي د هغې دوه طریقې دي یو نیکه له په کار دا دی چې د هغه په ژوند باندې د ده یو زوی مړ شو نو ده ته د دا مسله معلومه وي چې زما د دې زوی بچو ته به میراث نه میلاویږي زما بچو ته به میلاویږي نو دا د پهلوان شي تکړه شي او ځان دې تکړه کي نر دي کی ځان او دې خپل نوسو له دې په خپل ژوند باندې څه ورکړي خبره ختم نو چې کوم شی دې نوسو له په ژوند باندې ورکو په دغه مال کې به بیا د دې د بچو حصه نه د ترونو حصه به بیا په دغه کې نه دا به دقه ځان له د دغه ورېرونو وي د دوی د دغه نوسي به وي او د نیکه دغه اولاد به بیا په دغه کې کار نه وي وردي یا دویمه طریقه دا ده چې مثلا دا نیکه دی وصیت وکړي لیکلی وصیت دی وکړي یو کاغذ باندې دی ولیکي یا د یو دوو کسانو ته وایي چې هلکه زما خو خپې اګرې ته دي او خپې مې قبر ته دي او سا مې مرۍ له راغلې ده او داسې نه زما دا یتیم بچي دي نوسي مې دي دا چېرته همداسې پاتې نه شي نو زما وصیت دی چې زما په مال کې دومره دومره مال تاسو دله ورکوئ نو بیا به موږ وګورو چې په درېیمه حصه کې به هغه میراث قبول کړو او هغه به صرف نوسو له ورکړو په هغې کې بیا د دې بچو حصه نشته صرف هغه نوسي به هغه مال والي نو بله طریقه شته که نه اسلام د انصاف والا مذهب دی خو یو ځای کې چې یو مسله ده هغه به نه بدلې البته نورې لارې چې تا ته شریعت اختیار کړي هغه اختیار که که نه نوسو له ورکړه که نه ته چا منې کړې صحیح ده یا درېیمه طریقه یو بله هم شته درېیمه طریقه دا ده چې کله نیکه مړ شو د نیکه بچي راپاسېږي او هغې دوی زموږ یو ورور هم هغه مړ شوی خدای دې وبخي نو خیر دی موږ به په دې خپل مال کې څه حصه دی یتیمانانو له ورکو ورې کوي که نه چا منې کړی نو په دې ډېرو طریقو سره هغوی له میراث ورکولی شي که ته وې چې دا خو وارث دی پکار دی چې ورته میلاو شي قایم مقام دی بعض خلک وایي جی دا قایم مقام دی د پلار که نه دا د پلار څه شی دی قایم مقام دی او دا ښځې څه ده چې دا دومره وخت تېر کړی هغه ولې قایم مقام نه جوړی چې دا بچي جوړې نو دا بچي چې د چا نه پیدا دي دا ښځه دغه ولې قایم مقام بیا نه جوړې په کار خو دا دی چې یو سړی مړ شو او تا هغه د نیکه نه میراث علي یا د پلار نه میراث علي نو به دا ټول میراث یې دي ښځې له ورکوې دا قایم مقام شوه د ده د ماما زوی قایم مقام که که نه ځه یو بل ورور له قایم مقام که که نه نو دې وجې نه دې کې ګوتې مو الله رب العزت وایي تاسو ته پته نه لګېږي چې څوک چاته نږدې دی لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا
تاسو ته هیڅ پته نه لګي چې کم سړي کې فایده ډېر او کم کې نقصان ډېر دی نو تاسو چې کم دی نږدې رشتہ دارانو ته دغه ورکوي ان الله کان علیما حکیما بس الله ته پته ده چې دل ورکول پکار دی او د نه دی ورکول پکار پدې کې ګوتې مو نو دې طریقې سره عزتمندو دا د نوسی د میراث یو مسله څه طریقې سره مې تا بیان کړله بله مسله د عزتمندو د طلاق شرع ډېره زیاته شوې ده په وړو وړو خبرو باندې خلک طلاقونه ورکوي او تړلې شوي طلاقونه ځوړند طلاقونه او ډایرکټ وروره سلسله 200 طلاقونه ډېر طلاقونه ورکول عزتمندو دا په شریعت کې د بدعت عمل دی د ګناه عمل دی چې کوم انسان ډېر طلاقونه ورکوي او په یو ځلې ورکوي دا ګناهګار دی ګناهګار دی خو بالفرض یو سړي نه یو طلاق یو صورت شو یو سړي 3 طلاق ورکړي دي نو که 3 طلاق په یو ځل ورکړو یو خزله او ډایرکټ یې ورکړو بیا خو قصه ختمه ده خو بعضې خلک کنډیشنل طلاق ورکي تړلی شوی مشروط طلاق معلق طلاق تړلی شوی هینګ مثلا وایي چې دا کار مې وکړو نو زما ښځه به ما باندې 3 طلاق یې داسې وایي که تا کاره درلم او که دا پلانې شی مې وخوړو او که دا پلانې کپړې مې استعمال کړې که تا سره مې جوړه وکړله ښځې ته وایي که ته د پلار کور ته لاړې او یا که زه سخر کره لاړم هر سړی مختلف طریقو سره ورکولی شي څوک یو طریقې څوک بل طریقې سره او 3 طلاق یې ورکړي نو دا معلق طلاق دې ته ویل کېږي که ته هغه کار کې نو طلاق واقع کېږي او که هغه کار نه کې نو طلاق نه واقع کېږي که ته وایې فلانکي کور ته لاړم نو 3 طلاقه به وي نو چې فلانکي کور ته نه ځي نو طلاق خو نه واقع کېږي خو که چا په خوب کې ملته بوتلې بس طلاق به واقع شي ځان پړې ځان پورې تړه چې څوک دې راکاږي چې پته درته لګي ځکه هلته خو لاړې که نه نو د دې وجې نه عزتمندو چې کوم انسان داسې تړلی شوی طلاق ورکړي او 3 طلاق یې ورکړي او د ګناه په ځای کې کړي اوس لږ سر سره به تعلق نه ساتم ورور کره به نه ځم نو دا خو د ګناه خبره ده که نو د دې نه د وتلو څه طریقه شته چې 3 طلاق نه دا بچ شي او د دې یو طریقه شته بعض وخت کې موږ وایو د دې دپاره هیله شته نو بعض مولیان یا بعض عام خلک وایي ګوره خپې وله اوبو ته کړې یا بوسو لاندې اوبه بوځي یا هیله وکړه نو هیله 2 قسمه یو شرعي هیله یو غیر شرعي هیله یو هیله دی چې سړی د حرامو نه حلال جوړوي یا د حلال نه حرام جوړوي دا خو ناروا دي لکه سود ته خوري هغه ته په دې طریقې سره دا سود نه دی یو دا دی د حرامو نه په حلاله طریقه باندې ځان ویستل او ځان بچ کول دا خو عین دین دی لکه د دې وروسته به یو مثال بیانوم پهله دا د طلاق مسله ته واضحه کو او دا صحابه هم کړي نبی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ له یو کس راله او هغه ورته چې کوم دی خبر وکړله چې ما ښځې 3 طلاق ورکړي دي تړلی شوي چې رور سره به خبرې نه کوم که رور سره مې خبرې وکړې نو ما باندې به 3 کاڼي طلاق وي نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ویلې د دې جایز طریقه شته یو طلاق به وشي او د 3 نه به بچ شي ځکه 3 خو بالکل ته اینډ کې اخري خطره کې بیا خو ښځې سره ستا نکاح نه کېږي ښځه به دنه پردی کېږي او یو طلاق کې ګنجایش وي د 2 او د 3 حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته طریقه وښودله ویل داسې چلو که چې ښځې له اوس ډایرکټ یو طلاق ورکړه او بس بیا ښځې سره تعلق پرېږده 3 بیماریانو پورې عدته پورې چې کله د ستا د ښځې عدت تیر شي نو ستا ښځه به تا نه جدا شي اوس خو پردی شوه که نه تا طلاق ورکو او ښځه دې پردی شوه نو اوس دا ستا ښځه نه ده په دغه دوران کې خپل رور سره خبرې وکړه تا خو ویل چې زه به رور سره خبرې کوم نو ته به راباندې طلاق یې نو اوس خو دې ښځه نشته دی نو چې دغه دوران کې ته رور سره خبرې وکړې نو ښځه دې نشته هغه 3 طلاق هوا کې لاړ نو بیا د هغې نه پس راشه او خپلې ښځې سره نکاح وکړه نو یو طلاق دې وشو او 2 د سره پاتې دي او رور سره به ورورولي نه قایم شي او دغه رنګې د 3 طلاقونه به هم بچ شي اوس هم دا طریقه ده خو دې کې به د دې خبرې خیال ساتي چې کومه خبره تا کړې ده تر څو پورې چې ستا د نکاح نه دا ښځه مکمل نه اوتي د هغې نه به ځان ساتي هغه کار به دې دوران کې نه کې چا ویلي مثلا لاهور ته به نه ځم یعنې ښځه به راباندې 3 طلاق وي نو چې ښځې له د یو طلاق ورکه او هغه پورې لاهور ته مه ځه ځکه عدت کې هم طلاق واقع کېږي ځان ته بیا لانجو نه ګورې نه سبا ته بیا لاهور ته روان یې او ویښته دې که منځ کړي دي او ښه مزېدار بریتونو باندې لاس وی بیا روان اوس به لږه سزا خوري
عدت پورې صبر وکا چې ښځه دې د نکاح نه وځي بیا هغه کار وکړه کوم کار چې تا ویلي چې دا به نه کو هغه کار به وکړه نو هغه وخت کې به د دریو طلاقونو نه ته څه شي بچ نو بعض خلک وایي دا خو هیلې دي نو هیله ویل کېږي تدبیر ته که نه جایز تدبیر د یو څیز دپاره نه شي کولی دا تاسو دوکانونو کې چې دا تدبیرونه کوئ او داسې کار به وکړم داسې کار به وکړم نفع به ډېره شي فلانې نو جایز تدبیر خو ناروا نه لکه نبی علیه الصلاة وسلام له یو ځل یو صحابي ښایسته کجورې راوړې یو سا څلور سیره کجورې نبی علیه الصلاة وسلام ته تپوس وکړو چې ته خو دومره مالداره نه دا دومره ښایسته کجورې دې چېرته نه را پیدا کړې یا هسې ته تپوس وکړو چې دا کجورې ډېرې مزیدارې دي کوم ځای نه راوړې ویل جي ما سره 8 کیلو کمزوري کجورې وي ما هغه راوړلې خو ما ته بدې ښکاره شوې نو په لاره کې مې دا یو بل سړي سره ښه کجورې ولیدلې هغه راته ویل ته 8 کیلو راکړه زه به دله دا ښه 4 کیلو درکړم نبي اسلام ویل دا خو سود دی چې یو جنس والا او د وزن والا څیزونه وي او هم جنس سره خرڅې لاس په لاس باندې نو کم زیات سره به نه خرڅي اگر چې یو څیز ښه وي یو بل بد نو به نبی اسلام ورته تجویز متبادل خبره ورته وکړه چې داسې نه کول پکار زه درته هیله ښیم زه درته طریقه ښیم داسې طریقه کوه آینده یا داسې کول پکارو تعالی چې دا 8 کیلو کجوري به دې خرڅې کړې وې او په هغه روپو باندې به دا 4 کیلو کجوري اخیستې وې اوس که سړی وایي چې ما خو یو خبره شوه کنه یا په 8 کیلو باندې دا والا او یا د هغه په پیسو باندې دا والا نو شارټ کټ کار ولې نه کې چې لانګ کټ کې مونږ یو دغه شارټ کټ چې کې دغه سود دی او دا لانګ کټ چې کې دا اسلام دی نو هیله بازي کې انسان کولی شي شرعي هیله لکه ایوب علیه السلام ویلي زه به خپله ښځه وامه په چوکو باندې نو بیا چې کله بیمارۍ نه صحیح شو نظر یې منلی نو بیا ورته الله طریقه وښودله ویل د چلو که دا خو که سل چوکي وواله نو دا خو به مړه شي نو ویل سل ډکي راواله او په هغې باندې ووه اوس دا هیله ده خو دا بچ کېدلو یو طریقه ده نو دې طریقې سره عزتمندو کله ناکله هیله هغه د شریعت کې جایز وي هغه انسان کولی شي د یو کار دپاره نو دا بله مسله و عزتمندو یو مسله معاشرتي لحاظ سره یو بله د خولې مسله د خوله خلک نه پېژني خوله څه ته وایي نو زمونږ خلک راپاسي کې ډایرکټ طلاق ورکړي ښځې له یو طریقه د شریعت کې هغې ته خوله وایي د مجبورۍ وخت کې هغه شریعت جایز کړی یو ښځه د خپل خاوند سره تنګه ده طلاق خو هغه صورت کې راځي چې کله خاوند د ښځې نه تنګي بس طلاق وله ورکړي یو صورت دا دی ښځه د خاوند نه تنګي او خاوند تیسمارخان خو خوشحالي دی غربۍ ټکۍ او هغه او سره وخت تېروي به دا خو خوشحالي چې مړه بس ښځه هسې وخت تېروي ځکه ظلم خو په ده کې دی په ښځه کې خو نشته خو اخره کې ښځه مجبوره شي چې دا نفقه ورکوي او ظلم زیاتیم کوي کنځلې ردې بدې هم کوي وال ټکول هم کوي یو ورځ یې نه شوه نو دې سړي سره زه ځان نور وخت تېرول نه غواړم او دا د دې ښځې نه بیلیږي نو دې ته وایي خوله شریعت کې دې ته خوله وایي جدایي د دې طریقه دا ده چې پهله خو په طریقه دا پکار ده چې خاوند له پخپله پکار دی چې دې ښځې له طلاق ورکړي او مهر هم وله ورکړي ځکه ظلم خو په ده کې دی خو بعض وخت کې ښځې غلط کار کوي هسې بې سوی دا مې نه دی خوښ او د سره زما ټایم نه تېرېږي ټایم مې نه پاس کېږي دې سره ولې نه پاس کېږي ټایم څو ګنټې دې اوسه پورې پاس کړي 15 کاله خو دې تېر کړه نو دا لږ شان نور هم پاس کا کنه هسې بې څه یو خاوند نه خوښ داسې راځي دا صورتونه نو بیا ښځه دا خاوند نه جدایي غواړي بعضو ته پردي هلکانو اشارې مشارې کړي هغه د هغې په تمه چې فلانې به میلاو شي او چاته مالداره خلکو اشارې کړي هغه روکه دې خوار پړق نه به ځان خلاص کړم او مالدار سره به لاړ شم او دا خو کباړي شوی دی زه به چې کوم دی چینه مال ته جوړ شوی دی زه به هغه پلاني هلک سره لاړ شم خو طریقه وله جایز طریقې سره رو وله جوړئ چې زه به تې نو دې کې بیا ښځه خوله کوي نو پهله خو خاوند که وله طلاق نه ورکوي نه کېږي خو که خاوند هم مجبوره شي شروع کې که په دې باندې څه کې چې زړه کې بل څوک ناست دی او په کور کې تی نو دې ته بیا خوله وایي یو بل سره به رضامندۍ سره بیل شي دې کې به دا ښځه هغه خپل مهر خاوند ته معاف کوي چې کوم مهر تا ماله را کړی په نکاح کې زه به درته هغه واپس کړم ته ما پرېږده دې ته وایي خوله
طلاق ولا غنه ورکی ځکه چې طلاق د خزل ورکو بس بیا بوله مہر ورکی چې ارسي کله خزم غلطی ده خو چې تی بعضی خزي او خياران یغه خاون دغه کی راولي جوش کی راولي کنزل منزل ردی بدی وي بس هغه ټک 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 طلاق ولا ورکی ګراس طلاق 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 بس بل ورځ بیا وي جی د امه غول خوړلې دي خزم لاړه او مالم لاړو جی دا خو غلطی دا خو کنه موږ چې غلطی دا غم د اوس بوله مال ورکی طلاق دی ورکړي نو هغه ته خله کول پکار دی بیا چې ته ما ته مہر معاف کا زبدي آزاد کم نو به وي هغه مہر په صورت کې چې کم تا مال را کړې ته ما آزاد کړې دي ته وي بیا یا دغه په ایوس کې مې د طلاق درکو کبه طلاق لفظ یاد کی خو چې دغه مال او مہر پکې یاد کی دا به خولش نو خله کې پیسې غستل څنګه دي کله خاون زیاتې وي او به خزه سره خله کوي بعضی خاوندان چالاکانی ظلم هم د طرف نه خزه ته نه طلاق دل نه در کومه که خله کې نو سیده کینی مزي کوا نو بس هغه خزه به مجبورې غریبه نو په دې صورت کې خاون لمال اغستل دا ناروا دي حرام دي او بازوي ناروا دي نو دا مال دل نه دي اغستل پکار سرکوزیا ورانه مستا په سر کې دي خو خزه پرې ده کنه مہر ولا ورکا او که سرکشي د خزي وي نو به ته مہر اغستل بالکل ټیک ټاک دي بعضي عالمان لیکلي چې زیات هم دې بیا اغستې شي چې مال باندې پیسې راوړي زدي بوډا کړم مستخدي بل طرف ته زبس کو مال به سو کرا کوي زه کانګړ خانه ما مال به بل جنې سو کرا کوي نو چې پیسې ډيري سب چل به جوړ شي نو دې طریقې سره عزت مندو دې ته وي خولا نو چې غلطي د خزي به ته انسان پیسې اغستې شي نو دا یو بل مسله وا دا د خول متعلق نور مسائل زیاتم دي تر دې د مدا مسائل کافی دي الله رب عزت موږ او تاسو د مصیبتونو نه محفوظ کی او الله دې زمونږ په کورونو کې داسې اختلافات نه جوړي کله چا په کور کې اختلافات جوړ دي الله رب العزت دې دا غوي په منځ کې مینه محبت پیدا